حوالې سره یو څو ضروري خبرې ستاسو سره شیر کول غواړم. الله تعالی دې وکړي چې موږ او تاسو ته د عمل کولو الله تعالی توفیق را نصیب کړي. ټول نه ضروري خبره دا ده چې دغه 10 ورځې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې مبارکې ورځې دي. په دې کې د الله تعالی عبادت په شوق او ذوق سره پکار دی. په دې کې روجې نیول پکار دي او اخیری کومه نهمه ورځ چې نو هغه ورځ ډېره زیاته مبارکه ورځ ده. هغه شپه ډېره زیاته مبارکه شپه ده. په دغه ورځ باندې چې څوک عبادت وکړي نو الله تعالی ورته د 2 کالو ثواب ورکوي او د 2 کالو ګناهونه الله تعالی معاف کوي هغه انسان ته. د راروان کال ثواب الله تعالی ورکوي، ګناهونه معاف کوي، او د تیر شوي کال ثوابونه الله تعالی ورکوي د انسان ته او ګناهونه ورته معاف کوي. نو دا ډیره مبارکه ورځ ده، ډیره زیاته محترمه ورځ ده، شپه ده. په دغه کې د قرآن مجید تلاوت پکار دی. قرآن مجید تلاوت په شوق او ذوق سره پکار دی. ذکر و اذکار پکار دی. په شوق او ذوق سره عبادت پکار دی. روجې پکې نیول پکار دي. الله تعالی به انشاءالله زموږ د مغفرت سبب دغه 10 ورځې ګرځي. او بیا دغه شانتې په دغه 10مه ذوالحجه باندې دغه مبارکه ورځ د ټولو نه لویه ورځ چې هغې ته د عید الاضحی ورځ ویلی کېږي، قربانۍ پکې خلک کوي. نو په هغې حوالې سره ستاسو خدمت کې یو ضروري پیغام دا ږدمه چې په چا باندې قرباني واجب شوي نو هغه ضرور دغه قرباني ادا کوي، قرباني وکوي. ځکه چې رسول الله مبارک د دې حوالې سره فرمایي چې کم یو کس هغه داسې دی چې په هغه باندې قرباني واجب شوې ده او هغه دا قرباني ونه کړي نو دغه سړی دی زمونږ عیدګاه ته هم نه راځي مونځ له. نو جومات یا عیدګاه چې کومه ده هغه داسې ده چې هغه ته د هر چا دپاره اجازت دی چې ته راشه دلته کې مونځ وکړه او خپل عبادت وکړه. خو رسول الله مبارک د دغې سړي دپاره منع فرمایل ده چې ته مه راځه عیدګاه ته. نو دومره سخت وعید دی په دې باندې. نو ستاسو درون خدمت کې عرض دا دی چې په چا باندې قرباني واجبي هغه قرباني ضرور ادا کوي، قرباني وکوي. ځکه چې د لږو پیسو د وجې نه یا د لږ مال د وجې نه انسان چې کوم دی هغه خپله پوره زندگی هغه تباه کوي. نو دا ډیره نامناسبه خبره ده. لہذا چا باندې قرباني واجبي نو هغه خپله قرباني ضرور په دغه ورځ باندې ادا کوي او الله تعالی په دې باندې ډیر زیات ثوابونه ورکوي. څومره ویښته چې په دې ځناور باندې ولاړ وي د دغه یو ویښته په بدله کې الله تعالی نیکۍ او ثوابونه ورکوي. تاسو سوچ فکر وکړئ، یو وړوکې شانتې ورغومی، وړوکې شانتې بیزه ده، ګډ دی، هغه څوک حلال کي د هغې نه دا غوږ چې کوم دی لږ کټ که او بیا ته دا ویښته شماروه، دغه ویښته نشي شمارلی څوک. دومره زیات ویښته په دې ټول جسم باندې بیا ولاړ دي. نو په دغې باندې الله تعالی ثوابونه ورکوي. لہذا مختصر خبره ده چې قرباني په چا واجب ده نو هغه خپله قرباني